بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم درنو عزتمنو شاغل ملګرو د خوشحال خان له خوا څخه د مینې او د اخلاص ډک ډک سلامونه ومنئ. په دې هیله سره یم تاسو به ټول روغ جوړ خوشحاله ژوندي آباده یاست. قدرمنو د دې پیټي بولان د شیشې څخه بېلابېله خپرونې ستاسو پورې د رسي زما هم د نور هم بېلابېله عنوانات وي، بېلابېله پیغامات وي، بېلابېله چې دی هغه زموږ ستونزې د هغو په هکله سره چې دی نن موږ پروګرام کې خپرونه کوو. قدرمنو عموما زما پروګرام د علاقې په مسایلو باندې زموږ په معاشره کې څه مسایل دي، خصوصا زما خپرونه په هغه شیانو باندې وي کوم چې زموږ په علاقو کې چې کوم بدیانې وي، کوم جنګ وي، زموږ د علاقو کوم ستونزې، که هغه امیره طبقه وي، که هغه غریبه طبقه وي، د هغو ستونزو سره مخامخ وي. زه کوشش کوم په هغه ټولو شیانو باندې زه رڼا واچوم او د هغې ستونزو زه یو حل راوباسم. په هغه حل راایستلو لپاره زموږ سره کله کله زه خپل الفاظ تاسو سره یو ځای کوم، کله کله یو قدرمن میلمه هم راسره وي. نو قدرمن د نن چې کومه خپرونه ده هغه د هر عام او خاص دپاره ده، د هر د زنانې دپاره، د نارینه دپاره او د هرې طبقې څخه چې تعلق لري د هغو خلکو دپاره، د مسلمانانو دپاره ده. قدرمن د نن خپرونه ډېره زیاته خاص ضروري په دې ده چې زموږ دنیاوي تعلیمات چې کوم دي دنیاوي، که هغه د سکول په شکل کې سي، که د یونیورسټي په شکل کې سي، که خپل د کاروبار په شکل کې سوي، موږ توجه فکر په هغه خوا باندې وي. لیکن کوم چې اسلامي تعلیمات دي، لازم د اسلامي چې کوم حکمونه دي هغو ته موږ خاص دومره توجه نه ورکوو. د هغې له وجې زموږ لمونځونه، زموږ عبادتونه، زموږ د الله سره چې کوم تعلق دی په کې ډېر زیات کمزوري وي. نو یو ارکان اسلام چې کوم دي 5 دي، په دې کې روزه، نماز، حج، زکات، د دې سره سره توحید یعنی کې کلمه ویل، دا ارکان اسلام دي. که چا په دې باندې ایمان و هغه مسلمان دی، که چیرې په دې یو شي باندې هم چا اعتراض وکړي له هغه ایمان نه و پر هغه مسلمان، هغه ته تاسو نسئ ویلی. قدرمنو په دې 5 ارکانو اسلامو کې یو رکن دی، هغه ته وایي حج. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست نن سبا د حج چې کوم دی هغه حاجیان چې دی هغه روان دي، هغه خوشقسمته کسان چې دی هغه روان دي د الله و کور ته، چې د دنیا د هر کونج څخه چې موږ قبله ورته وایو، د قبلې څه معنا رخ، کوم چې موږ کعبې ته کومې سجدې کوو د دې ځایه څه هلته موږ سجدې کوو. د دنیا د هر کونج څخه بل کونج ته و کعبې ته سجده کیږي. سجده خو خدای ته کیږي، نعوذ بالله، سجده موږ ورب ته کوو. بهرحال زموږ چې کوم رخ دی، هغه ډایرکشن چې الله موږ ته راشولی دی، هغه چې د بیت الله دی، کعبه ده. نو قدرمنو دا رقم خوشقسمته کسان چې دی هغه شته چې هغه هلته ولاړ سي، د حج سعادت چې دی هغه ترلاسه کړي، خپل عبادتونه، خپل مرادونه، خپل دعاوي، خپل ژړاوي، خپل بیماریانو په شکل چې هر مسله ده رب العزت سره ډایرکټ په هغه ځای کې د هغه دعاوې غواړي. نو نن سبا د حج قدرمنو وخت روان دی. د حج هغه هم خپل طریقه کار دی، خپل سیستم دی، په څه طریقه سره حج کیږي، کومې طریقې په کار دي، کومې طریقې نه دي په کار. نو د پروګرام په 2 برخو کې دی. نن سبا اوله برخه حج، دوهم برخه قدرمنو زموږ چې کوم دی حکیمي چې کوم علاجونه دي، کومې بیماریانې چې دي، یو خو میډیکل ساینس تاته یو شی درښولی چې دا ګولۍ وخوره، دا ډریپ ولګوه، دا اپریشن وکړه، ستا دې بیماري ختمیږي. لیکن یو طبقه په دا طرح ده چې هغه حکیمي علاج کوي، هغه په جړي بوټیانو باندې او په دا نور شیانو باندې، په دمو باندې، په ذکر اسکار باندې د هغه علاج کولو پرپره زموږ حکیمان صاحبان چې کوم دي، زموږ کوم چې مولانا صاحبان دي، د هغه علاج کوشش کوي. نو زما نن په اوله برخه چې د زه حج زدمه، ډېره بخښنه غواړم د میلمه څخه دغه تعارف مې نن ناوخته کوي. زموږ نن اول میلمه دی قدرمنو زموږ حکیم مولانا محب الله محب صاحب. حکیم صاحب، مولانا صاحب، ستاسو یو جهان مننه، خوشحاله اوسئ. قدرمنو مولانا صاحب چې کوم دی هغه یو حکیم هم دی او دی چې کوم دی د حج په هکله سره زموږ چې کوم سوالات زه کومه، لکه چې د ټلیفون په لار باندې تاسو خپلې پوښتنې کوئ، د هغه سوالات جواب به هم حکیم صاحب تاسو ته درکوي. دې نه علاوه چې کوم دی د بیماریانو په هکله سره چې دی که ستاسو یو پوښتنه وي، لا ستاسو د ستونزې د یو بیماري شکار یاست، د هغې په هکله سره هم تاسو د مولانا صاحب سره خپله پوښتنه کولی سئ. مولانا صاحب یو ځل بیا ستاسو یو جهان مننه، خوشحاله اوسئ. زما اول سوال ستاسو څخه دا دی چې ستاسو کار چې کوم دی په کوم لیول باندې دی، په کوم طریقه تاسو کار کوئ، که یعنې که چونکې تاسو یو حکیم یاست، ما دی اورېدل دي ستاسو هسپتالونه هم شته، ستاسو خپل سینټران هم شته. زه غواړم چې ته مختصرا په دې باندې یو رڼا واچوې. کور ودان جزاک الله خیره، احسن جزا، بارک الله فی الدارین.
خوشحال صاحب زستا ډیره شکریا ادا کوم او د رقم د پی ټی وی بولان د ټولو عاملې ز ډیره شکریا ادا کوم چې موږ دلته د عوام د رهنمایي د لپاره بار چې کوم دی موږ عوام ته دلته رهنمایي ورکو موږ کوشش کو چې هغه الفاظ راوړو چې هغه کې عوام ته چې موږ یو څه رهنمایي ورکو نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم د حج پر موضوع باندې لکه څنګه چې تا خبره وکړه پرغه به هم راځو په بلوچستان کې یا په پاکستان کې یا د غیر کم بیرون ممالک کې چې کوم خدمتونه زکوم یا د عوام زکم خدمتونه کوم تقریبا په د بلوچستان کې په مختلفو ضلعو کې زده مریضانو علاجونه کوم او د غیر کم دینی خدمتونه په مختلفو طریقو باندې چې کوم دي هغه خدمتونه کوم او په دې کې چې کوم دي د عوام مش خدمت کو او په دې کې موږ کوشش کو چې اصلاحي موضوع یا د غیر کم د صحت په اعتبار سره موضوع صحیح مولانا صاحب زما اوله پوښتنه چې کوم د چونکې ما د پروګرام په آغاز کې دا خبره وکړه چې د حج چې کوم دی هغه وخت روان دی نو زما اوله پوښتنه دا ده چې حج وای وچشته کوم چې په ارکان اسلام کې بالکل ډیر ښه خبره دی وکړه زموږ په معاشره کې چې کوم دي ډیر داسې زنانې خوندې ستا داسې نارینه ورونه ستا چې دی رواني حج له یو څوک دا رقم چې هغه ته دا معلومه نه رواني حج له مګر دا کوم منزل مقصود ستادي ته د کوم مقصد د پار رواني په دنیا کې هر انسان یو کار کوي اوس مثلا موږ یو خدمت کو دي کې موږ خپل مقصد چشتي مقصد د الله رضا او مشتمل اوسي د الله تعالی محبت د الله تعالی رضا او مشتمل اوسي او بیا دا رقم ګور په دنیا کې هر انسان چې یو کار کوي دا یو مقصد دی حج ډیر د انسانانو سره زنان خوندې نارینه دی رواني حج له ټیک سو زموږ اکثره د انسانانو سره وده دا نه معلوم چې د حج وای چشته حج اصل لغوي معنی چې د کوم د قصد او اراده کرنا اراده کول اصل چې کوم دی د حج معنی دا ده دویمه خبره دا ده موږ دا پکار دي چې موږ حج کوو په حج کې کوم دي موږ نیت سره کم دی د حج له خزروانم آیا د حج پر ما فرض دی که یا پر ما فرض نه دي زروانم د خپل علماء سم مسائل معلوم کړي دي چلو مسائل معلوم کړي دي مګر بیا ما ته دا معلومه ده چې د حج نیت چې کوم دی نیت سي کول ډیر ضروری دي او به دغه بعد انسان چې کوم احرام وتړي هغه د فرضیات سو دي د حج او بیا د حج څو قسمونه دي پرغه به خبره مولانا صاحب دوم بشنه زما دا چې حج لکسنګ تاول چې حج وای وچشته اوس حج ته د دې ځای په یو جاس کې کم حجیان چې دی هغه کینی الته سعودي عرب تر ورسېږي د اغاز سره حج طریقه کار سره د اغاز سره چونکې زما د سوال مقصد صرف په دې دادی چې اکثر خلک غلطیان کوي کنه دا غسه د حج متاثر سي غلطیان لوجي نو هغه کومه داسي طریقه دا چې مثال د دې ځای څخه اغاز کول پکار دی کم شان کول پکار دی او کم شان کول نه دی پکار بالکل اوله غټه خبره خدا ده حج انسان د حج اراده وکړه ګوره د حج د لپاره انسان زموږ مسلمانان چې کوم دي دا هم ماشاءالله د ایمان مضبوطی او ډیره شایسته لوړه جذبه لري د خپل شایسته رب سره حج چې کوم دی هغه یو عاشقانه عبادت دی ډیر یو عجب د دې یو عجب روحانیت یو ډیر عجب د دې عاشقانه عبادت دی حج چې کوم دی د زموږ انسانان چې کوم دی هغه د دې لپاره ډیر غټ رقم جمع کی بیا روان سي د حج په اراده باندې کله چې روان سو د حج څو قسمونه دي اول به د خپل علماء کرام سره د معلومه یو حج افراد دی یو حج تمتع دی یو حج قران دی صحیح سلو بیا اوس کم درې په دې کې د درې قسمونه دي درې معنا چې درو حجو حج افراد راځم حج افراد دی توای چې یو کس روان سي هغه حج افراد کوي حج افراد واغه توای چې پدا کې د عمره نور سره کوي خالی حج کوي حج تمتع هغه توای چې حج او عمره دواړه کوي مګر په مابین کې فاصله ای د چې کله ولار سي دوره ورسي جدي عمره وکي بیا احرام خلاص کی بیا آزاد ګرځي یعنی د احرام پایبندیان نشکم دغه پر باندې نه مخته چې کوم دی پاره کې بیا د داسې کی چې کله د حج شپیراله بیا احرام وتړي دریم قسم چې کوم دی هغه حج قران دی حج قران واغه توای چې هغه حج او عمره دواړه قران معنی ملاویدل حج او عمره چې کوم دی هغه دواړه سره ملاو کی کله چې دی هغه سره ملاو کل یعنی په شروع کې چې دی روان سول پر ایرپورټ باندې دی احرام په ایرپورټ کې دی احرام وتړي او دغه بعد چې دی روان سول کله چې پر لارې دی تقریبا میقات چې شروع کیږي د کوم حدود دی کله چې میقات شروع کیږي دغه ټیم کې د مسافر چې کوم هغه په جاز کې دی احرام الریډي تړلی په کراچي کې یا په کوټه کې کوم ایرپورټ سدي
کله چې دی احرام تړلی میقات د حدود چې کله شروع سول په هغه وخت کې دی بیا د حج او د عمرې د قران کې چې کوم دی د حج او د عمرې د دواړو نیت او اراده وکړي. اوس موږ په ځین دا سوال اکلل سي چې کوم په دې درو کې کوم یو ډیر شه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندگی کې یو حج کړی دی، په هغه کې هم حج قران کړی دی. حج قران لږ الته یو څه تکلیف لري مګر ثواب ډیر دی. امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه چې کوم دی دا هغه په نس چې کوم دی په دې درو حجو کې حج قران امام صاحب خوش کړی دی، فضیلت زیات لري. او بیا تقریبا اکثریت چې کوم دی کزه کللم عمره یا د غیر کوم چې کوم دی ما در ټول چې حج او عاشقانه عبادت دی. دا انسان چې کله حج لځي کوم داسې غلطیان دي د سا خبر ما سره خلاص کوم داسې غلطیان دي چې موږ یو کو عام اجان چې چونکه اول واری کنه زی چې اج حجم یو پر طریقه کار دی دا اکثر حجام مال دل دی هغه د اج د تګ مخ کې د خپل کتابونو ستا په کوشنی شکل کې هغه وای به دغه طریقه کار سره خلاصي باوجود د دې ټول ویل بعد دی بیا یعنی ته دا وای چې کوم غلطیان څه دي داسې غلطیان دي چې هغه نظر انداز نه پکار یو مفهوم به شامل کما مولانا صاحب دغه راځو به د جواب خاطر بالکل جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ملک خشال تاسو راځي سلامونه وایم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تاسو نو مزه دروښم جبار صاحب خبرې کوي. وعد الجبار خبرې کوم. جی جبار صاحب سوال غواړي. دا ملک تاسو زموږ نبی یو اچوي جی یو اجازه ورته د بلوچستان خل درې اته کې څلور اته کې نو مدرسو ته تعاون کوي نه د غریبانو ته تعاون کوي نه د کوم د انسانانو ته صحیح ور درې اته کوم لکه کوم درې عمرې کوم و عمرې کوم د دې فاتح جمله سمي علالي د فاتح راځي لکه پر کوټ باندې موږ ته لاغه د نو غایي لک مقامي لغايه د دې فهم اکتیو داګه پایامات صحیح دا څنګه د مطلب ساته او د حکومت سره دا کار کوي. ټیک څه ډیره زیاته مننه زله وضاحت وکم. جبار صاحب چې کوم سوال دی هغه ډیر زیات تاریخ دی او دا سوال په سلو کې 100% حقیقت لري. نو د دې سوال غواړم ډیر څه سوال وکي. سوال دا ګوره په دې کې څو خبرې رااله. یو خبره دا وکړه چې ډیر ناس انسانان سته چې هغه حج کوي مګر په پیسې پراج باندې ورکی دلته چې کوم دی غریب عالم چې کوم دی د دې واخواته فکر نه وي. اوس په دې کې مختلف قسم انسانان سته چې داس انسانان سته چې داغه حج هم کوي او د غریب عالم هم خیال ساتي او بعض داس انسانان سته ګوره په ژوندۍ کې انسان باندې یو ور پر انسان باندې حج فرض کیږي کوم هغه فرضي حج چې تا ادا کوي دوی مارچ دی بیا کچیر ستا مالی حیثیت برابر بیا کله چې خپل حج وکړه د غریبانو خپل خیال وساته د غریب هم خیال وساته حج هم وکړه ګوره حج یو جلا چې دی هغه ما درته چې عاشقانه عبادت دی کا کې افسر کا وزیر کا قسم انسان د دنیا ر قسم انسان چې په معاشره کې هغه یو جلا انسان وای چې دا ډیر یو جلا ویلیو لري مګر الته چې کله دی په دوه احرام چې کوم دی هغه یو تړي دویم برزان باندې چی د په ساده د عاجزي په انداز کې ورځي ټیک شنو خو دلته خبره ده چې بعض انسانان چې کوم دي اول ډیر ناس انسانان هم سزمه په معاشره کې چې پر هغه باندې حج فرض دي مګر نه کوي اوس هغه ګوره مختلف قسم روحونه ستا بعض انسانان باندې فرض نه کوي بعض انسانان باندې به فرض دی هغه ادا کوي نور هم کوي مګر به تر دا دی چې د غریب عالم هم خیال وسته دویم چې کوم د خپل حج وکړه ځکه ثواب فضیلت لري په دې کې دا خبره کوم دا ډیره قیمتي خبره ده وکړه زموږ خلک چې دي د حاجی چې راځي یو ډیره غټه کیسه جوړه کړي هارون نه ډیره غټه سلسله جوړه کړي مګر زوام نه دی کول داسې پکار یو فون بل شامل کوم چې زموږ کوشش دا د عام ولس خبري سوالات زیات. السلام علیکم. السلام علیکم. زما आवाज تاسو ته روان دی؟ فون لاړی بالکل کار په دې کې بل خبره دا اضافه کوله زموږ معاشره چې کوم ګوره حج چې کوم دی دا حاجی چې راځي ګوره اول خو حاجی چې دی د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ حدیث شریف د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نقل کړی دی حاجی چې دی وای اجان ته د دعا او درخواست ورکوي چې مال دعا وکړه پر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پر روزه باندې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې زما سلامونه وای جی
جی جی رسول الله صلی الله علیه وسلم پر روزه باندې او پر نبی رسول الله والسلام باندې ما سلامونه وای دا ورکولای سي دا مرتولای سي چې مال دعا وکړه ځکه په حدیث شریف کې راځي چې الله تعالی واغه عاجز ته مغفرت کوي دا عاجز چې د چا لپاره دعاګانې کوي الله تعالی واغه انسانانو ته مغفرت کوي دا بالکل وکړه د دعا او درخواست ورکړه چې ما مال دعا وکړه پاتې سو ارون ورول انور داسې یو څه د شان زیاتول چې د حج سمخ کې د ډوډیانې وي د حج بعد د ډوډیانې وي د دې شرعي صحیح بس د دې شرعي صحیح ګوره یو انسان هغه یو خیرات کوي چې زم ګوره دی لازمي نه دی هغه دا یو خیرات دی خیرات که په دا شکل کوي ډوډۍ کوي که د دې شکل باندې که په بل شکل باندې کوي ډېر انسانان داسې چې په مسجد کې رخصت واخلي دې مطلب دا دی چې خامخا زه په دې معاشره کې اوسم د یو انسان د یو غلطي سوي خامخا پر هغه باندې دی یو څه معذرت غواړي چې ما تېرو پاتې سوي نه هغه بخشش وغواړي دغه به چې دی روان سي او بله خبره هم وکړه چې د اجانو دپاره دورې څه کول پکار دي احتیاطي تدابیر غلطي ده چې د حج متاثره کیږي حج د حج درې فرض دي دا به نوټوي د حج درې فرض دي یو فرض دا دی احرام تلل دویم فرض دا دی وقوف عرفه پر عرفات باندې ټهراو د دورې پړاو اچول دا دویم فرض دی دریم فرض دا دی طواف زیارت دا درې چې دي فرض دي کنه در صفات سو حج د نسو صحیح زه اکثر اجانو ته زړه پیغام کو زه دا وخت دې دا خبره کوم چې تی کوشش کوي زه اجان د اکثر دا خبره کوم چې تی کوشش کوي تی دا سې کوي چې دا کم اکثر دې دا انسان زوم تی د علماء کرام سره مسلې معلوموي مګر دې دا سې په مسلو کې شرم کوي شرم نه کول پکار دي مسلې معلوموي هغه مسلو مطابق چې کوم دي خپل هر هغه دینی فرض چې دا هغه خپل ادا کوي اوس خبره دا ده چې چا څه فرض پاتې دا غا جنس صحیح کچیر چا سو واجبات پاتې سو پر هغه باندې چې دی دم لازمي کله چې پر هغه باندې دم لازم سلو هغه خپل یو قرباني چې دا غدي دوري وکي او احتیاطي تدابیر چې کوم دي احتیاطي تدابیر چې دی هغه ډیر ضروری دي بعض انسانان د پاره ګور ډیر اجنډا سي دي په کار دادي چې اول خپل یو شډول جوړ کړي شډول داسې جوړ ک زه چې په مکه کې بداس یو فون به شامل کو تاسو په اجازه باندې بالکل السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم بالکل आवाज لاړې جی 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 تاسو आवाज را روان دی سر دا یو څه کوله جی جی سر حکم دا سکور سره ناس ولاره خوراک شاک مشوره کول د دې سکور سره دا زما اعمال او دا څنګه راځي د چی سره د چا سودخور سره زه جواب دوم غوښ پر وینسه د سودخور سره چې دی ګوره ډیر داسې انسانان سته نو ورین سوال مکمل کې بل شته خو نسته زما आवाज روان دی ټیک سو صحیح مختصر دغه کې د دې چې کوم دی ګوره زموږ اصل موضوع بدلیږي په دې سوال سره خو مختصر بالکل اوس خبره دا د سودخور سره ناس ته ولاړه نه دی پکار کته ته دا معلومي چې دا سړی سود کوي سود خدای الله سره جنگ دی څنګه دا سړی دا استاد شایستر رب سره جنگ کوي ته څنګه ناس ته ولاړ سره ته څنګه تعلق سره ساتي یو د سودخور سره کاروبار کول لیندین کول تعلق ساتل دا نه دی مشوره اخیستل مشوره څنګه هغه په کاروبار کې کدی ته غلطه مشوره درکې خو نه دی شه لکه څه مشوره درکې لکه څه مشوره درکې هغه باندې به تغور وکړي چې د لپاره زولار سم په دې مشوره زما د لپاره مفیده ده یا نه مفیده ده دویم چې کوم دی یو بل شی په دې کې ډیر په زمون کې ډیر څه سوال راځي دویم رشوت اخستلو کې دا تقریبا د دې سره په زمون کې راځي ډیر د انسانانو سره چې یو زي مثال د کوم یو ځای یو فیصله کیږي یو مجلس کیږي مګر بعد الته یو څوک رشوت ورکوي هغه په هغه فیلډ په شوبه کې کچيري چیرې رشوت ورکول کیږي رشوت کې کم کسانو سره ملاوي یا د سود په کاروبار کې کم کسانو سره ملاوي مثلا یو څوک چاته رشوت ورکوي خپل مخ نه ورکوي په مابین کې وکیل وټاکي کې وکیل جوړ کې بل وکیل جوړ کې بل وکیل جوړ کې اخر وخت سره ته رشوت ورسېدي او په دا کې دا ګرد ګناګار دي ګرد په دې ګناه کې شامل دي دا ګرد چې دا ګناه لري دا نه دي پکار بل زه په دې کې کلمونی یو خبره زه تاسو ته پوری در رسول غواړم سودخور پاک لسره چونکه از مسلمان دا فرض ما فرض دي دا خبره تاسو ته مولانا صاحب خپل ښه جواب درکړي سودخور انسان هغه په کوشنی کې یو روپی سود خوري کې یو کروڑ روپی خوري کې یو لک روپی خوري کې یو ارب روپی سود خوري یا سود اخلي یا هر لیول باندې کوم سود کنه د سودغه اویا ګناوي دي اویا قسمه ګناوي دي تر ټولو کم درجه والا ګناه تر ټولو زیاته کمزوره ادنه ګناه چې کومه ده هغه نعوذ بالله
نعوذ بالله د مور سره زنا ده نو تاسو خپله فیصله وکړئ چې دا څومره ګناه عظیم ده د الله سره جنگ دی د بنده سره جنگ د سرکار سره جنگ په هر لیول جنگ باندې قابل برداشت دی لیکن کب رب چې ته پیدا کړی د هغه سره د جنگ فیصله کول سود خوړل چې د الله سره د جنگ فیصله کول ده نو دا مختصره خبر نه مشوره کول نه بل شی یو شی نه دی پکار یو بل فون د پروګرام کې شامل هم السلام علیکم السلام علیکم پی ټی یو بولان وعلیکم السلام خوشحال خان صاحب خیرت تاسو سلامونه وایم او تاسو مېلمه حاکم صاحب هم سلامونه وایم وعلیکم السلام جی جی ژوندی اوسئ سر څه سوال دی څه پوښتنه ده سوال دا کوم حاکم صاحب ته چې دا د حج احکام دي جی زه وایم چې یو فرض ادا سي او دارنګه عمره وشي جی نو دې سره سره د خلک بار بار ناموري مشوره دپاره دوه وکړي درې حج وکړي او د دې څخه دا بهتره نه ده چې هسپتالو ته وله ورکړي دلته غریب ګاونډي خدمت وکړي د یتیمانو د دې جی نو آیا د دې حج سره دا کم نفلي دا بهتره نه دی او باوجود د دې چې حج له لاړ شي خو بیا هم دا زکات وغیره خیال هم نه ساتي او دې سره سره دا کوم چې دوکه او دارنګه 2 نمبر شي په 1 نمبر شي خرڅوي آیا د دې باره کې حکیم صاحب ته دا پوښتنه کوم څه وایي زه خلاص کوم دا سوال چې وضاحت یې وکړم د ده زما ورور مقصد د سوال دا دی چې یو اج کول ډېره ښه خبر ده دوهم ډېره ښه خبر ده 10 اج کول هم ډېره ښه خبر ده 50 اج کول هم ډېره ښه خبر ده لیکن ستا په علاقه کې همسایګانو په رشته دارانو کې دا رقم خلک شته چې هغه مالي تعاون ضرورت شته ټیک شو ته هغو سره تعاون نه کوي حج باندې حج به هر کال حج نو دا رقم حج مناسبه دی بله زه د دې بل وضاحت دا وکړم چې دی دا وایي چې زکات پراپر نور کی چونکه زکات ارکان اسلام کې راځي فرض دی لازمي دی خلک باندې به 2.5% 2.5 روپۍ به لازمي وکړي هغه زه نه وکوم لیکن زه حج کوم د دې څه وضاحت دا کیږي چې دا د نامه دپاره کوي نو دا رقم حج په کوم نظر تاسو دا حج ته ګورئ بالکل اوس خبره داسې ده دا حج په دا نیت باندې ګوره اول خو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث شریف دی انما الاعمال بالنیات تمام دارالمدار چې دغه پر نیت باندې دي کچېرې اوس یو کس چې کوم دی مثلا که یو څوک خیرات کوي خیرات او صدقه کوي مګر نیت یې خراب وي دا خدا هم نسوي دا خو الټه د عذاب سبب جوړ سو دا رقم که حج کوي دا رقم که نفلونه کوي دا رقم ډېر انسانان څه چې هغه یو خیر کار کوي مګر پاکې ریا پکښې دا خو د ده دپاره الټه د جهنم سبب جوړ سو دا خیرات او صدقه ټیک سو دا رقم که حج دی دا رقم کار هغه عمل دی ټیک سو په دې ریا په نیت یې نسي کولی لیکن مولانا صاحب په دې کې یو دا رقم سړی چې د هغه نیت صفا دی درې اجر کړي زه سلام کوم نیت صفا دی نیت کې ډاټ نشته چونکه تا د قرآن حواله ورکړه نیت بالکل صفا دی لیکن د خواهش دي چې درې کوم سلور لیکن د آس پاس همسایګان چې دي هغه موجي ته دي د مالی ضرورت کونډې ستا د غسل لیکن د نیت صفا دی نو په هغه صورت باندې حج کول ضروري دي که د مالی تعاون د همسایګانو هغه وخت چې دي د دې همسایه د همسایه زیات دی مګر د دې همسایه سره مالی تعاون ضروري دی مګر د رواني حج له دا ضروري دی مګر دا چې د نیت سم بیا هغه تعاون ضروري دی هغه تعاون ضروري دي مګر د خپل حج چې د خپل ځای صحیح دي ثواب الله تعالی ورکوي په دې کې څه داسې دغه نشته مګر خبره دا شی ده چې بعض داسې انسانان شته چې هغه مالي تعاون هم کوي او حج هم کوي هغه ثواب هم ګټي دا ډېره ښه خبره ده او بده یوه بله ډېره ښه خبره وکړه ګوره زموږ په معاشره کې ابرز ما ایجاد خبره کوله موږ په معاشره کې هر سړی ظالم دی هر سړی تر خپله وسه پورې ظالم دی مثلا ریډیو والا په خپلو حدودو کې تر کومه ځای پورې چې دی ظلم کولی سي تر هغه ځای پورې دی ظلم کوي د هغه بعد چې دی ظلم نشي کولی چې دی عاجزه سي بیا وایي چې پلانکی ډېر ظالم دی زه ظالم نه یم یو خبره ده نه هر فیلډ والا دلته یوه خبره وکړله ورنه سبا خلک دوکه ډېره کوي دوکه ډېره زیاته ده زموږ په معاشره کې په دې دوکې باندې زه یو کوچنی خبره زه کوم یو فون دی هغه زه شامل کړم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام د الله احسان دی جی سر تاسو سوال چشتي ډېره مهرباني سي د پی ټي بولان او عاطف صاحب ته سلام وایم ټول د پی ټي بولان کوم ته سلام وایم جی وعلیکم السلام سر تاسو سوال ډېره مهرباني سي د پی ټي بولان ته موږ ډېر څه خبرې زده کوو او دلته په کراچي کې موږ تاسو پروګرام ګورو جی نو مولوي صاحب زما حوال دا سوال دی چې د چا زوی هغه لور پیغلی نو اول هغه حج پکار دی که ته اول واده کوزده پکار دی بهترین سوال دویم جی کم دا سیر باندې زکات کیږي کنه کیږي پر سیر باندې
په جایز باندې سید باندې وایي سید باندې سید کیږي کنه زما بخیر خیر هغه ډیره زیاته مننه صحیح تاسو جی درېمه چې دا موږ د خولانو حق نه دی ورکړی مولوي صاحب دا خبر هم دی په قرآن شریف کې هر څه کې راځي د خولانو حق باندې موږ نیولي یو جی دا درې خبرې ما دا خاص مولوي صاحب پر دې باندې شروع واوس ډېر خاص خبره وکړه اوله خبره دا ده چې سید ګوره د سید هغه سلسله نسب معلوم سي چې دا سید تر د حقیقت کې څو پر د سلسله نسب چې معلوم سید دی کنه دی و دی کنه معلوم سي دا معلوم سي او بیا چې کوم دی د زکات نه سي ورکولای ټیک شو په وجه د دې پاتو د دې بعد یو بل سوال زوري خبره بل دا ده دی لکه څنګه چې د خورلونو دا سوال وکړي چې خوند تک نور کی زموږ په معاشره کې ظالمان خلک ډیر ظالمان دي کچيري ورور لش کمزوري د حق نور کی کچيري خور لش کمزوري خور ته حق نور کی د باغ باندې ډیر ظالمان دي زموږ د معاشره خلک په دا ځای کې ډیر سخت ظلم کوي کته خور ته حق نور کوي الله به تاسو د دې سزا درکړي دا برته ترتا وځي دا تاسو د پلکاو دي توانونه کیږي مګر ته په دې شکل باندې خور ته خپل حق نور کوي اکبر کوي دا به خامخا ور کوي اول سوال خاطزو اول سوال دا دغه چې تاسو په کور کې یو ستا بچای دی هغه ځوان دی د قابل دي استال نور د هغه پیغله د ودای به نو په هغه صورت باندې است حجونه کوي نو هغه ضروري دي کوي دا وګوره یو د خوند اکشنور کوي دویم دغه نن زما په بلوچستان کې په پاکستان کې ما تقریبا په اف ام باندې پر ډیو باندې زما بیانونه نو ما ګر څه پر دغه موضوع پر ډیو باندې غرمه پر دغه خبره وکړه چې نو په معاشره کې داسې انسانان سته چې لوري پیغلانی دی نور کوي مرکه وراسي دی په هغه څه خبرې کوي و یا د چې د انجلی والا کور هغه نارینه په خبرې کوي په غلط خبرې کوي هغه تور دی هغه بدرنګ دی هغه کوژ دی دا خبرې کوي بعد کې چې څومره کې وراسي هغه جواب کوي اخر بیا وایي زما په لور خو تاویزان څه دي چې د دې نکاح بنده ده یو خبره ده نه دا سیمسته چې کلمې بند سي هغه ځان له خبرې دي هغه ودونه ضروري دي که حج ضروري دی صحیح شو دویم دا رقم زموږ معاشره کې ګوره دغه ودونه ځان لري ګوره دا د دې سره کار نه لري ټیک شو دغه چې کده چا ګوره کار لري ګوره د زړه کندیشن درشه ما سره پیسې ست دومره نه سبا لس یو لس لک روپۍ باندې حج به تقریبا لګبګ زه خبر نه یم لس لک روپۍ زه په حج ما سره اپشن زه حج ته راسم فرضي یا که نفلي کوي بای فرضی که نفلی حج فرضی ګوره که پرده باندې حج فرض اول زما لور هم دا عمر رالي زه واده کوم بالغ ده کنه زما زویم دا ټیم ځوان دی کنه د واده قابل دی نو زه په دا کنډیشن کې از مسلمان څه وکم زه درشان ګوره که پرده باندې حج فرض دی خپل حج وکي ټیک شو دویم که نفلي حج کی دغه د لورو د زوی واده ضروری دی په وجه د دې کچیر لورو زوی بالغ او کچيري نو خدای نه خسته مثال یو غلط حرکت وسو هغه کې مور پلار سره شامل دي یعنی په هغه ګناه کې مور پلار شامل ټیک شو قدرمنو زبدي کې دوی خبرې اډوما چې اول مهنګای خبره وانه لیکن مهنګای سمخ کې د خورلړي حق ز خبره وکمه په دې کې زموږ د مشرانو قصور دي په دې کې دوه رائے نسته په دې کې شک نسته په دې کې سوال نسته چې پلار چې کم دی د هغه بچانی زامنی مطلب درې زامنی درې لونی کنه نو دای باید خپل په ژوند کې د صحتیاب وي د دماغي تور برابر وي باید ته ګور د حقونو خپل چونکه پلار د جایداد مالک دی کنه چې پلار د جایداد مالک ته د بلاد سي خپل تحصیل د خپل حساب کتاب دی وکي ورته دی وای چې تحصیل ته دی وای پټواري ته دی وای چې داسما دومره د لوري ساده داسما دومره په نامه ورواړه او دا د دوی حق دی کنه بیا ورور ته د حق نسی ملاوي چې یار د علاج ته خور ایسا وخوري لا بل چاته دا رقم حق نسی مدل زموږ پلار نو ته ودره سبا کار په دنن کار په سبا پریج دی کال بعد پریج دی هغه چې وخت په کې تیس بیا په دې کې جګړې مراسنل بار زموږ عدالتونه د ورور د خور ترمنځ کې سونه د مزوک ډک دي اول خبر ده دوم خبر ده چې ګور موږ مهنګای د یو سواز در کول غواړم په دې کې تر ټولو لوی اولین ذمہ دار چې کوم د زموږ کمشنري نظام دی یعنی چې زموږ ډیپټي کمشنر دی زموږ اسسټنټ کمشنر دی زموږ کمشنر دی زموږ ای ډي سي دی اسسټنټ ډیپټي کمشنر دی زموږ صف دادي په سرکاري یو ریټ څه د سبزیانو غو د غوښو غو د مصالو غو د هر شي یو ریټ څه لیکن په هغه ریټ باندې عمل درآمد کول د ریاست کار دی د سټیټ کار دی د کمشنري نظام کار دی لیکن په دې کې زموږ مجستریټ چې کم دی هغه په دکانو باندې چاپی نه وي چې یار تولي دا رقم دا ول دا شی په دومره دی تیول په دومره خسته تول زیات ګټه پر کاټ اسلام د امور شان خپل پر ځای هغه صحیح دی لیکن زموږ یو ریاست زموږ ملک دی یو آئین دی یو قانون دی یو سیستم دی یو پولیس دی دا ګر شان زموږ راسته لیکن زموږ دی هغه پیسې واخلي زمي د یعنی کې د سرکار کې د 2000 روپۍ ټیکس دی 1500 روپۍ جیب ته واچي 1500 روپۍ نو موږ
زموږ معاشیت به ولې نه وي تباه؟ نو زموږ هغه کوم چې کمیشنري نظام دی هغه خپل کار نه دی کړی، بالکل یې کار نه دی کړی، چونکې هغه کار نه دی کړی ځکه زموږ دکاندارانو تاجرانو ته دا موقع میلاوسوله چې د ګرانۍ جوړې کړي. نن یو ځای کې د غوښې ریټ په دومره دی، بل ځای کې د غوښې ریټ په دومره دی، بل ځای کې د الو ریټ په دومره دی، بل ځای کې د الو ګور دا رقم دی چې مثال ما درته یو آئین دی، یو قانون دی، لیکن دا خلکو خپل کار نه دی کړی، تنخواوې اخلي، پیسې اخلي، 5 ګاډۍ لیویز والا پر پسې، لیکن دوی کار نه دی کړی. که چا کار کړی دی زما پلیټفارم حاضر دی راځي چې ما ته دی ووایي چې ما دومره کار کړی دی. زموږ د مصیبت وجه اصل کې موږ خپل زه بار خبره کوم چې موږ کار نه کوو، که نه چې موږ کار وکړو زموږ ملک پر مخ باندې تګ کوي. په پلیټ کې چا ترقي نه ده کړې، نه په خوبو کې، نه په بسترو کې چا ترقي کړې ده. زموږ په معاشره کې رشوت عام دی، ډېر عام دی، حالانکه په اسلام کې ممنوع دی. موږ په نورو ستونزو خبره کوو لیکن په دا شیانو باندې خبر نه کوو. دا ډېر د بدقسمتۍ خبره ده. جی په دې کې زه یوه خبره ګوره، په دې کې دا ضروري خبره ده. اصل کار ګوره، اول کار په ما کې دی، اول کار په ما کې دی، دویم کار په تا کې دی، بیا په دې معاشره کې دی. ګوره په دین په اسلام کې موږ ډېر کمزوري یو، په 100 کې 100% موږ کمزوري یو. زما ګوره زموږ د معاشرې ګوره څنګه زموږ اعمال هغه رقم به الله تعالی وموږ ته دغه مطابق حکمرانان به او بدله به سزا به. ګوره موږ ډېر کمزوري په دین کې، موږ کمزوري. ګوره زه دا مجلس نه اوږدوم ځکه د صحت پر موضوع موږ خبره کوو، صرف زه دا یوه خبره په دې کې یوه خبره کوم. زموږ په معاشره کې هر هغه سړی، هر هغه زنانه په ټینشن کې ده، پریشانه ده، د ډیپریشن مریض دی، هر هغه کس په ټینشن کې دی، هر هغه کس سرګردانه دی، هر هغه کس پریشانه دی. ولې پریشانه دی؟ وجه څه شته؟ دا وجه پسې موږ ګرځېدلي یو، دا وجه موږ معلومه کړې ده چې دا وجه څه شته، ولې موږ ګرده پریشانه وي. ولې دا په کورو کې بې اتفاقي جګړې او مسلې مسایل روانې دي، د دې وجه څه شته؟ الله ناراضه دی. زه په وخت جماعت لمونځ په جماعت سره نه کوم، زه چې کوم دی د اسلام د دین چې کوم حق دی اشه زه بیا هر سړی ګوره، هر سړی دا رقم دی په دې پوم دی، اقرارم کوي چې زه دغه کار زه نه کوم، زه کمزور یم، دا اقرارم کوي، مګر بیا هم دغه باوجود عمل نه پر کوي. دا موږ اصل په دین کې کمزوري زیاته ده. مولانا صاحب وخت مختصر دی چونکه 5 لا 6 لا 9 منټه پاتې دي. تاسو کوم علاجونه کوي حکیمي چې کوم تاسو کوم په بلوچستان کې چې کوم دي ټول عوام ته، د بلوچستان عوام ته، د پاکستان عوام ته چې کوم زما خدمتونه دي، زما چې کوم سنټران دي په بلوچستان کې، زما و سنټران دي، و زما هسپتال بولې، سنټر بولې، کلینیک بولې، زه هلته علاجونه کوم. په چمن کې زه ورځ کښېنم، په ضلع کې عبدالله میزي کې کښېنم، په پښین کې کښېنم، په کوچلاغ کښېنم، په جان محمد روډ صدیقې مرکز ته مخامخ خو زما مرکزي غټ هسپتال دی. 15 کاله زما د اوسو چې زه په دې بلوچستان کې خدمت کوم، د اجامې په دنیا کې زه علاج کوم، د طب په دنیا کې علاج کوم، په مختلفو طریقو سره زه علاجونه کوم. شوګر سو، بلډ پریشر سو، کولیسټرول سو، بواسیر سو، تایرویډ سو، هر قسم موذي مرض، داسې مرض چې مخې نه راګرځي، مګر د الله تعالی په فضل او کرم او مهرباني سره د 10 کال سره د بیا اولادي مریضان، دغه رقم د مثال د کلو سي بیماری چې کوم ده. ګوره یوه خبره دا ده، بیماری چې کوم ده هغه موږ به دباو نه، موږ به د بیماری علاج کوو چې جړې ختم سي. په داسې طریقو باندې زه د مریضانو علاجونه کوم. بیا په دې کې چې کوم دي زما په دې بلوچستان کې په ریډیو کې زما روزانه بیانونه، په دې ټیویانو کې زما ډېر بیانونه سوي، بیا په سعودي، دوبۍ، بار ملکو کې ما علاجونه کړي دي، په کراچي کې مې د مریضانو علاجونه کړي دي، مختلف قسم موږ د مریضانو علاجونه کوو. مولانا صاحب میډیکل چې کوم دی یعنی که کوم ډاکټران چې کوم ام بي بي اس کړي، اف سی پی اس وغیرہ وغیرہ نور د ډیګریز کړي دي، دا نه کې د ډېر غټ پیریډ دی، دا ډېر زیات مهنت غواړي، ډېر زیات کتابونه غواړي، تحقیق غواړي، ریسرچ غواړي، پریکټس غواړي، د هغې بعد د یو ډاکټر جوړ شي که نه، یعنې که هسې نسي جوړ ډاکټر. نو میډیکل ساینس چې کوم دی هغه د حکیمانو د ځینو شیانو څخه دوی ډېر بد ټکراو دی، ستاسو د دوی اختلاف لري. ټیک سو، هغه زه تاته یو مثال در کوم، دغه فالج اټیک چې په چا راسي، حکیمان دا ورته وایي چې یار دا به ته په 5 شپږو بسترو کې دا زنانه له دا سړی پټ به ساتې، پنکې به پر بنده ګرم به ساتې، نو دا بیا د فالج چې کوم اثر دی هغه د وخت سره کمیږي. میډیکل دا وایي یا تاسو به نه کوئ، دا دوی یعنی که ستاسو په بیلابیلو دا رقم بیماریانو کې ټکراو ستاسو د ډاکټرانو غا اوس تاسو صحیح است هغه صحیح ده چې هغه تاسو غلط نه سم ویلي چې هغه ډېر غټ پروسس ما ګوره دا ټیم په بلوچستان کې د پاکستان جامع کپینګ اسوسییشن د بلوچستان صدر یم زه، په پاکستان کې علاجونه زه کوم، بیرون ملکو کې مختلف ځای کې. اوس د خبر اسانه خبر ساته کوم، اوس خبره دا ده په دې کې اختلاف کدی لري یا موږ لرو، اختلاف اصل په دې ځای کې دی. په ډاکټرانو کې غیر ماهر کسان شته، نه ماهر ډاکټران دا وایي کوم دي
په حکیمانو کې هم داسې کسان شته موږ چې کوم دا ټیم اجامه کوو اجامه ډېر داسې انسانان شته زه د شام د صحت په اعتبار سره ډېر داسې کسان شته چې هغه ماهره نه وي مګر هغه کار کوي ګوره ماهره نه هغه کار کوي دویم چې کوم دی په ډاکټرانو کې هم داسې کسان شته مګر ماهره کسان شته چې په ښه طریقه سره علاجونه کوي په ډاکټرانو کې هم په حکیمانو کې هم زه تقریبا دا ټیم په بلوچستان کې زما 15 کاله چې زه خدمتونه کوم په مختلفو طریقو سره ها اوس زه چې کوم کار کوم زه د طب نبوي صلی الله علیه وسلم څخه اخذ کوم کار کوم زه د جامع په دنیا کې علاج کوم د طب په دنیا کې علاج کوم په روحاني طریقو سره علاج کوم زه د جادو د نظر او د اثر او د بلا فت مصیبت مسائل د دې علاج هم زه کوم مګر ډاکټر چې کوم دی هغه هم په خپل فیلډ کې چې کوم دی د ایلوپیتیک د دنیا کې د کار کوي په مختلفو طریقو سره کار کوي په خپل طریقه کې د دې خپل فیلډ په مختلفو طریقو سره د علاجونه کوي بعض مریضان د دې الله تعالی ته مریضان ته شفا ورکوي بعض مریضان چې کوم دی هغه زموږ په لاس الله تعالی او مریضان ته شفا ورکوي یو بل سوال مولانا صاحب هغه د شوګر مریض چې کوم دی هغه اوس وګوره څوک شوګر نه د لاس ګوته ویني سي کنه هغه برته یو خور یو لیر دا طرف پر راشي چې هغه وڅ سي وینه ودرېږي شوګر والا چې کوم دی هغه وینه نه درېږي د زخم سره زخم وینه را روانه وي او هغه خور لیر چې کوم دی زما نوم ير دی هغه لیر په د باندې برته ژر نه راځي اوس تاسو حجامه چې کوم کوي په ملا باندې په مخ باندې په سر باندې وغیرہ وغیرہ ټیکس په شو په لاسو باندې په دې کې تاسو سنجيږي کوي بیا هغه کشش والا ویکیوم چې کوم هغه کشش والا هغه سوین راوځي نو د شوګر والا مریض چې کوم اسانه مقصد ما هغه ستر راځي خو نه خو جاری مختصر خبره ده په دې کې وره اول موږ د مریض پښتنه کو چې د شوګر مریض ستا چې کوم زخم وسی جوړیږي یا نه جوړیږي موږ اسانه د پښتنه کو نه جوړیږي هغه ته موږ جامه نور کو موږ هغه ته د طب په دنیا کې علاج کو داغه جړی بوټي په ذریعہ باندې هغه علاج کوم د شوګر تقریبا د 15 کالو مریض د شوګر علاج ما کړی دی الله تعالی شفا ورکړي ده په تیر ورځو کې جان محمد روډ زماج کمرانس دی د فالج مریض راغلی د فالج د مریض علاج ما وکړي الحمدلله الله تعالی وا مریض ته شفا ورکړه کورنۍ ډیری د فالج والا ته واقعي ګرم ساتي ضروري نه دي ضروري ده ګوره موږ هغه مزاج ګورو ضروري ده خبره نه ده چې موږ واورېده بس په شریک به ګرم ساتي نو به ګرم ساتي موږ د مزاج ګورو چې د مزاج ګرم دی تر دی خشک دی څه رقم دی د مزاج مطابق چې کوم دی هغه موږ علاج ورکو او بیا چې کوم دی اوس غټه خبره ده زه تقریبا نارینه چې کوم مردانه مختلف قسم امراض دي چې هغه موږ د ګرځ بیانوي نو مثال د حیا مسله مسایل مګر د الله په فضل سره په مختلف طریقو سره موږ هغه علاج کو مګر زه د علاج هغه وجه معلومه چې دا بیماری وجه چش ده د دې بنیاد چش ده او بیماری ولې راغله ده او موږ بیا دا رقم زنانه امراض په زنانه امراض کې په مختلفو طریقو سره موږ ګورو چې دغه مرض دغه تکلیف د چش راغله دي ولې راغله دي وجه چش ده دغه رقم ما په خپل د الله تعالی په فضل او کرم مهرباني سره ما د بیا اولادي ډیر مریضانو علاجونه کړی دي الله تعالی شفا ورکړي ده په سعودي کې ما د مریضانو علاجونه کړی دي په دوبۍ یا ابوظبي شارجه او عمان په دې کې ما د مریضانو علاجونه کړی دي په کراچي کې ما د مریضانو علاجونه کړی دي مګر اصل خبره دا یو شی ده زه عوام ته دا پیغام ورکوم چې تی هم له سوچ کوي چې کوم کس ماهر وي هغه ایکسپیرینس لري تجربه لري هغه یو سیستم یې هغه یو ډیګري لري فیصل آباد طبي کالج کې ما کورس کړی دی لاهور هومیوپیتیک کالج کې ما کورس کړی دی دا اوس می په نصرت هومیوپیتیک کالج کې پر 21 جون باندې زما اول پیپر دی د ډي ایچ ام اس د هومیوپیتیک د ډاکټري کورس زما د روان دی دا رقم چې کوم دی مختلف کورسونه چې کوم دی هغه ما کړی دی په کراچي مولانا صاحب دا چې کوم ګوره یو څوک میډیکل چلی د میډیکل چلول د پر یو لایسنس ضروري دی که څوک یو ډاکټر دی دغه د ډاکټر د چونکه د انسان صحت ډیره ضروري مسله ده ټیک سو او ټیک سو د انسان صحت خدای نه خاصه د معمولی دوايي څخه د خرابېدل سي د دنیا څخه تللی سي نو دا رقم که یو ډاکټر دی هغه هم خپل لایسنس لا خپل د ډیګري علاوه د علاج نشي کولی نو تاسو د لپاره سرکار یا حکومت پاکستان یا حکومت بلوچستان دا رقم یو سیستم ایشلی چې تاسو د دې تاسو وایي چې د ماهر ام د ماهر د جړی بوټیا زه د خلکو علاج کوم لیکن تاسو لپاره کم پابندیان نشته چې د هغه حکیمان چې هغه حکیمان نه دي هغه کاروبار کوي هغه د پیسو دغه لپاره خلک خطاباسي هغه د لپاره چې الله ری بندي سي هغه خپل یونین است خپل یونین پرایویټ یونین نه ګورنمنت اف بلوچستان یا پاکستان ډریپ هغه کوم کار کولای سي د ډریپ چې کوم ایسه دغه بدی کې ساخستل سي ډیر د حکیمان څخه چې هغه مثلا نن دا ور کې ګوره مش په ډیر ځای کې ډیر خلک څخه چې هغه د دین نوم استعمالي د دین نوم استعمالي مګر په دې کې چې کوم ډیر د خلک څخه علاجونه کوي
مګر دته چې کوم دی د سره ډیګري دا هیڅ نه ورسره حکومت د خاص لایسنس لکه ما مثال درکړي د میډیکل لایسنس دا رقم ستاسو لپاره حکومت ستاسو چې دا شی ضروري دی تاسو سره بیا تاسو ته علاج کولی شي معنی درته ویلي چې کالج دا هومیوپیتیک کالج دا ورکولی شي دغه رقم طبیه کالج دا ورکولی شي خپل لیسنس ورکولی شي د دې خپل لیسنس ته کله چې هغه لیسنس ودی ته میلاو شو 4 کاله کورس ته دغه رقم 2 کاله کورس ته د دې کې کوم مختلف لارې ته هغه لیسنس ودی ته ورکي هغه لیسنس به د ځان سره دی به دغه باچ دی د کار کولی دا ټیم ما تقریبا یو میاشت پاته ده یعنی زه ځان ته اوسم ډاکټر نه وایم مګر زه میاشت بعد ځان ته ډاکټر ویلی سم مګر د خپل حدود دي چې هغه حدود یې پرسو دغه باچ کوم دی بیا ته مخته کار کولی شي مګر زه اصل عوام تر وخت دا خبره کوم زوم تیلش خپل سوچ وکي غور فکر وکي چې دا کس ماهر دی دا اوس ګوره اجامه نه د شکر لګول اجامه وای چې شکر لګول ته چې دا کوم پښتو کې موږ ته شکر ولګوي بخوا باندې بخوا خو ګوره سادهګي ول د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې جلا طریقه ول اوس په میزان چوک باندې په روډو باندې هغه شکر ولګي په روډ باندې کمیس الانکه روډ انفیکشن جراثیم مختلف قسم ډیر سیلز کوم دی هغه راوځي مګر د نیو سیل سره خطر تل وخت هم خطر ده مګر روډ کیفیت ترتیب مګر اوس چې کوم دی الله تعالی ودی ته یو نو وجود ورکي مګر په وجود کې پہچان ضروری دی چې دا کس په کوم طریقې علاج کی او په مختلفو طریقو سره بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث شریف دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان امثل ما تداویتم بالحجامه وقسط البحری نبی علیہ السلام فرمای و بهترین علاج دی کوئی حجامه ولګوي اور جڑی بوټي استعمال کی خو مګر زه د عوام ته بار دا خبر کوم ګوره مجار وخت دغه زموږ غټه کمزوري چشته غټه کمزوري زموږ دا یو غوته جهان ته دا څوک دې ځان ته نیولې دي مګر پر ځان غور موږ نه کوو ګوره په موږ کې کمزوري ده بس غټه کمزوري په موږ کې د دین کمزوري ده موږ په هر قدم باندې انسان پریشان وي زنان خوندې پریشان دي نارینه زه د ورځې سلسل مریضان ګورم په بلوچستان کې د ورځې سلسل مریضان ګورم کله زه په کراچي کې کیم په لګوم دغه زه ډیر مریضان هلته ګورم مګر موږ چې کوم دی موږ ډیر خلک چې کوم هغه ماته ډیټا بیانوي چې موږ پر کوم حال باندې پر کوم کیفیت باندې مګر زه دا خبره کوم ځان په ژوندۍ کې د دین کمزوري ده مننه هم ډیر مش خلک سره منی هم چې په ما کې د کمزوري ده دوی بس کوشش وکړ پر ځان باندې د الله تعالی سره دعا وغواړه چې الله ته ماته په دې کې طلب را نصیب کې او استقامت را نصیب کې په کې موږ هغه یو خبره مې کوله اجان ته وخت مختصر دی وخت مختصر دی ختم سو بالکل بس اجان ته دا پیغام کوم چې هغه څوک زید الله په لار کې هغه دی دعا وی د الله سره ډیر غواړي بس زبتی ته ټول ته دعا کوم تی به مشت دعا کوي چې ایک روان پینی تاریخ زم روانم خصوصي بزمتی ته ان شاء الله دعا کوم دار پر میدان باندې خوشاله اوسه قدرمنو د مولانا صاحب څخه بیلابیل خبر باندې دغه وسوله او د سره چې دی تاسو چې د قرآن پاک راځي لکه څنګه چې مولانا صاحب ویل چې هر شي دارومدار په نیت باندې دی نیت صفا ساتي د ورکول ولا ذات چې دغه صرف رب دی کاغه شفاوي کاغه دولت وي کاغه عزت وي نو تاسو نیت صفا ساتي که یو کار کوي د خلص سره کوي که تاسو یو خیرات کوي بل لاس باندې خبروي زموږ تصویرونه عکسونه ویډیوز اعلانات زدا کوم زاغه کوم یو بل لاس باندې خبروي ول هغه کم ضرورتمند دي دغه بزتی او تر تاسو کوي تاسو تصویرونه هم اخلي دغه ماخلي نو ځانو خیال تاسو ټول ساتي او ځان سره سره د نور هم خیال ساتي ژوندۍ اوسئ آباد اوسئ الله مو بریالي لره مولانا صاحب مختصره په 30 سکند کې اخري پیغام ورکړئ بس اخري پیغام خو ټول عوام ته زه دا ورکوم چې په دنیا کې چې کوم دی په دنیا کې په خپل زړه کې دا یو ټکوړه زړه کې بس د الله سره تعلق جوړ کا په دنیا پسې مزغله رس چې کوم دی هغه الله درکړي په خپل ځل کې چې کوم دی د خپل سره رب سره محبت اختیار کا بس بل چا ته ګوتې منیسه ځان ته ګوته ونیسه چې په ما کې څونه ډېر کار دی بس ځان سم که جهان به ټول سم سي مګر ما به په دعاو کې نه روي زه به تی په دعاو کې نه روم ایک تاریخ که زه ورسوم الله تعالی په خپل فضل سره زه به تی ته انشاءالله خصوصي دعاوې کوم په حج کې انشاءالله ډېره زیاته مننه قدرمنو د مولانا صاحب خبرې تاسو واورېدلې ژوندي اوسئ خوشحاله اوسئ په امن سره اوسئ یو د بل خبره اورئ په خبره باندې سر خلاصوئ د برداشت مظاهره کوئ الله مو ژوندي لره الله مو یو لره د خدای په امان